السلام علیکم ملګرو. نن د مولانا فضل الرحمن صاحب په دیر لویر کې جلسه وه. راځئ تاسو د جلسې د مناظر وګورئ. ماشاءالله سم سیلاب راغلی دی، عوامي سمندر راغلی دی په ضلع دیر کې. نو تاسو راځئ اول دا ویډیو د سره لګو ګورئ. نو شکریہ، ډیره شکریہ، تشکر د دیر خلکو. یو جهان مننه چې تاسو زمونږ د مشر په جلسه کې شرکت وکړو او ډیره کامیابه جلسه وشوله. ماشاءالله دومره خلک راغلي چې تاریخ رقم کو او د یاروای نیوز والا راغلی خبر شوم. وای خالی زه کتو پسې پکې د لوی دغه غر نه پروت دی، اوس پته نشته چې دغه به څه صورت خالی. نو چرته کې د عمران خان په شانته کې خپه به نه ماته شوې. او ماشاءالله ډېره ښکلې جلسه وشوه، عظیم الشان جلسه وشوله. نو د دیر د خلکو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوو او ماشاءالله کامیابه جلسه وه. بیا پکې مولانا فضل الرحمن صاحب یو څو خبرې کړي دي. دا مولانا فضل الرحمن صاحب خبرې به در باندې اورم، خو دې ته لږ غوږ کېږدئ. هغه پکې ډېره ښکلې شاعري کړې ده. هغه شاعرۍ کې ډېر ښه خلک یاد کړی دی، خو هغه خلک بوس لکه د چندخانو راوځي او ټری به شروع کوي په سوشل میډیا. خو لاول راشئ د مولانا صاحب دا شعر د سره واورئ، ځکه چې زمونږ مقصد او مطلب په سوشل میډیا باندې د قائد جمعیت، امام سیاست، امام انقلاب اواز د برصغیر کونې ته رسول دی. نو ویډیو به د سره ډیره شیر کوي، خو لاول راشئ د قائد جمعیت دا شعر واورئ. ماشاءالله او زمونږ نقالي کوي. مونږ ازادي مارچ کړی دی، وایي مونږ هم ازادي مارچ کړو. نو ازادي مارچ مو ولیده ګورئ چې په یو ډز ازادۍ میدان نه تښتي. ما لیدلی د رفتار ای دنر بچیا جار دې شم مولانا صاحب، ټولو له دې په زیرو کې ضرب ورکړه. وایي چې په یو ډز د ازادۍ میدان نه تښتي. ما لیدلی دی رفتار د دې یوتیانو. نو یوتیان به اوس په سوشل میډیا لکه د چندخانو روزي او ټرین به شروع کړي. ملګرو بس دغه مقصد مې د مولانا صاحب پیغام مې تاسو ته رارسو او بس تاسو د مولانا صاحب دا پیغام او د شکریه ادا کوو د اخلي دیر. نو دا ویډیو پیغام در سره ډیر شیر کې او په یوتیانو باندې اور بلکې اور